بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم ناستې په ترکیه استانبول کې شوی و، هغې نه مخکې دوحه کې شوی و، خو هغه ناستې رنګ ولې نه راوړي او دغه مذاکرات کامیابیږي ولې نه، په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. او دې سره سره چې کوم نن وانا کې واقع شوې ده، یو ډېره غټه پېښه مخې ته راغلې ده، په هغې باندې هم خبرې اترې کوو. ورسره چې کوم افغان کډوال وو او هغې کوم سیناسي پاکستان سیناسي جوړ کړي وو، جعلي طریقې کار و، هغه استعمال کړی و، په هغې باندې بیا هغې دلته کې خپل ذاتي کورونه اخیستي وو. آیا هغه کورونه به حکومت ضبط کوي که نه، هغې سره به څه کېږي؟ په دې ټولو خبرو اترو کولو لپاره موږ سره سینیر صحافي او تجزیه‌کار د نور ورځو په شانتې نن هم په پروګرام کې شرکت کوي. یو ځل بیا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو ټکر صاحب. ډېره مننه شاهجي، ستاسو مهرباني. تھینک یو. ټکر صاحب، لومړنۍ به راشو وانا ته، ډېره غټه واقعه ده. آیا دا به څوک تسلیموي او دا به موږ چا ته ایږدو مخې ته چې دا واقع چا کړې ده؟ بالکل شاهجي، څنګه چې تاسو وویل ډېره بده پیښه او لویه پیښه او خدای خیر کړي، ځکه چې زمونږ د ای پي ایس زخمونه د هغه ماشومانو د 140 ماشومانو هغه زخمونه، دردونه اوس هم ژوندي دي. په دې پېښور کې هغه ورځ کال 2014 د دسمبر میاشت وه، 14 دسمبر و، چې په ای پي ایس برید وشو، ماشومان هغې کې شهیدان کړی شو. نن داسې یو کوشش د جنوبي وزیرستان په وانا کې وشو، خو له خمرغه د سکیورټي فورسز لخوا چې کومه کاروایي وه هغه ډېره بر وخت وه. مطلب دا چې دوه یې په هغه وخت چې کوم حملاورو هغه ووژل، او مطلب چې اوس ویل کېږي چې یا 4 یا 5 نو د هغې 2 یا 3 چې کوم نور پاتې د هغوی خلاف دا مونږ چې پروګرام ریکارډ کوو نو اوس سرچینې دا وایي د هغوی خلاف ټیک ټاک کاروایي روانه ده، ځکه چې هغه کالج کې یا بلډینګ کې دننه موجود دي. بهرحال ښه خبر دا دی چې ماشومان هغه محفوظ دي، ځکه چې بر وخت کاروایي وشوه. نو په دې ډېر شکر دی، ځکه چې خدای مکړه که دا حمله د دوی کامیابېده نو دا به یو بل ډېر لوی غم و، ځکه چې ماشومان او دغلته ډېر قیمتي ماشومان بل شاهجي دا وانا کیډټ کالج دا د دې ځایي خلکو په غوښتنه په مطالبه جوړ شوی دی، او دا د دې ځایي خلکو د ماشومانو لپاره دی. په دې کې د وزیرو، مسیدو، داوړو ماشومان چې کوم دی نو هغوی سبقونه وایي او ډېر ښه مطلب چې یو انسټیټیوټ دی، ښه ماشومان ترې فارغېږي، قابلان، او هغوی بیا نه صرف د ملک دننه بلکې بهر هم چې کوم دی نو خپل سروسز ورکوي. نو ډېره بده پیښه وه، لکه داسې یو دغه وشو، خو ښه خبره دا ده چې سکیورټي فورسز کاروایي وکړو. ټکر صاحب، دې ته موږ په کم نظر باندې کتلی شو؟ لکه ګوره موږ ویل چې ناستې وشي نو یو ښه خبر به ترې راوځي، لکه ناستې هماغه رنګې چې کوم دی په ځي باندې پاتې شو او کوم ترخهګري ده هغه روپروسې واقعېږي، نو څه به کوو؟ لکه دې ته موږ په کم نظر کتلی شو؟ دا روان کال 2025 چې کوم اعداد و شمار دي، نو دا په دې 13 کلونو کې د ترهګرۍ په لحاظ د ټولو نه خراب کار دی. په دې کې د ټولو نه زیاتې پیښې وشوې، د ټولو نه زیات سکیورټي فورسز، عام خلک په دې کې شهیدان شو. نو دا په دې حواله لکه یو ډېر لوی سرج راغلی دی، ډېره اضافه راغلی ده په ترهګرۍ کې. او چې کوم مبصرین دي دلته یا تجزیه کار دي یا ایکسپرټس دي، نو هغوی دا وایي چې کله نه دا رژیم چینج شوی دی په افغانستان کې، نو د دې نه پس دا 4-5 کال دی چې د ترهګرۍ هغه پیښې سیوا شوي دي. دا د هغوی یو نظر دی. بهرحال ټیک ده. اوس دا د پاکستان یو دریځ هم دی، څنګه چې تاسو دا پوښتنه وکړه چې یاره هغې طرف خاوره دی زموږ خلاف استعمال نه شي، ځکه چې زیاتره د هغې طرف نه راووړي. اخوا ټي ټي پي دی، کله دم تنظیمونه دي دلته کاروایانې وکړي بیا واپس ځي. نو آیا دا تاسو مطلب دې ته سوچ کولی شئ چې لکه دا د دې ناستې نه بعد که موږ وګورو دا پیښې مخې ته زیاتې راغلې، نو آیا ټي ټي پي مطلب په دې باندې نور هم راویښ شو چې لکه د دې ناستې وشو او مذاکرات هم کامیابه نه شو، دې نور هم راویښ شو، کاروایانې کوي؟ ګورئ داسې ده چې هغوی خو لګیا دي، هغوی چېرته دغه شوي نه دي. که موږ وګورو نو په دې روان کال کې دا کاروایي ډېرې زیاتې شوې. ټیک ده، دغه یو بل ډیبیټ دی که نه، چې مطلب دا دی هغوی آیا د دې نه پس نه مذاکرات خو فلحال لکه ختم شوي دي، اعلان شوي دي. خواجه آصف صاحب ویلي و چې په 9 نومبر هغوی وایي چې یاره بس کامیاب نه شو،
نو بیا دلته یو دغه راغی چې مذاکرات خو اوس شاجي تاسو ته پته ده چې یو بل امید پیدا شوی د مذاکراتو صحیح په کوم ملک کې وکینی جی ایگزیکټلی دغه ملکونه خو ستړي کړ دغه دوی ستړي کړل قطر او ترکی اوس دا امکان دی چې کېدای شي په اسلام آباد او په کابل کې کېدای شي لومړی په اسلام آباد کې او بیا په کابل کې یو نشست وشي دا ولې ځکه چې د ترکی کوم څنګه څه د لکستاسو خبره سره کومه وختي هم یو پروګرام کې زمون یو صحافي سینیئر صحافي دا خبرو کا چې لکه موږ خپل پرتوک پسانګه چول نه دی پکا چې موږ د نور ملکونو ته لاړ شو په نور لکه نور ملکونو زمون فیصلو کې ګاونډي ملکونه دي رونه دي پکاره چې په خپل کې څنګه تاسو خبرو کا اسلام آباد کې ناشته په افغانستان کې ناشته پکاره دا چې خپل کور خبره په خپل ځکه ختم شي دا خو د ټولو نه خبرې شاجي څنګه تاسو وکړه چې مطلب دا رونه ملکونه دي ګاونډي ملکونه دي مسلمان برادر ملکونه دي نو په کار د خپل مسلې دواړه دغه کې خو مسلې نور زیاتې وي او نازکې وي او دی هم چې تاسو ته پته ده چې په مذاکراتو کې نه دوی په یو پوینټ باندې نه دغه کېدل کنه نو د هغې د وجې بیا دغه چې کوم ګاونډي ترکي دی قطر دی یو نوس په کې ایران هم وایي چې یاره موږ هم په ثالثه کردار ادا کوو نو هغې ته پته ده چې دوی دا مسله لږه عامه نه ده ګنجلکه ده کړکېچنه ده نو د دې لپاره هغوی یو کردار ادا کول غواړي نو اوس لکه څنګه چې تاسو ووایئ چې قطر او بیا ترکي ستړي شو خو ترکي ستړی نه دی هغه اوس هم چې کوم دی نو وایي چې یاره د ترکي صدر اوس د وزیر اعظم شهباز شریف چې د دغه نه راته باکونه نو دوی سره خبرې وشوې چې یاره موږ یو بل اټمپټ کول غواړو دوی ورته ویلکم خو زموږ ګاونډي ملک دی او نو هغې به اوس خپل وزیر داخله او مطلب چې انټیلیجنس چیف او داسې درې کسیزه وفد به رالیږي کېدای شي همدې هفته کې راشي د ترکي نه دوی سره خبرې وکړي او بیا هغه پیغام کابل ته یوسي او امکان دا دی چې دلته په اسلام آباد کې یو ناستې وشي د پاکستان او افغانستان یعنې د هغوی وفد دلته الله دې وکړي جی الله دې وکړي او بیا کېدای شي د دې ځای نه د پاکستان وفد افغانستان ته لاړ شي او هلته یې ناستې وشي نو دا به یو ډېر ښه پیشرفت وي خواجه آصف صاحب ډېره ښه خبره کړې ده اگر چې هغه خو د هغه بیانونه لږ تیز وي خو مطلب یې چې نن هغه د یو چینل سره په خپلو خبرو اترو کې ویلي دي چې او امکان شته دی چې د افغانستان سره موږ خبرې وکړو ولې هغه وایي چې موږ خپل دوست ملک ته انکار نه شو کولی اشاره ترکي ته وه چې چونکې هغه وایي چې تاسو خبرې وکړئ نو موږ تیار یو چې خبرې وکړو دا یې هم ویلي دي که بیا څه کاروایي وشوه نو بیا به موږ دننه په افغانستان کې کاروایي کوو دا د هغوی دریځ دی نو د دې سره اوس هغه امکانات ډېر دي چې کېدای شي دا خبرې ټاکس سیوا شو څنګه چې تاسو ووایئ چې په قطر کې او په استانبول کې نو وای ناټ ان اسلام آباد او ان کابل کنه چې تاسو هلته وکړئ کښېنئ 10 ورځو کې 20 ورځو کې په میاشتو لګیا اوسئ بس خپل ملکونه دي کوئ تګ راتګ نږدې دی که څوک پکې غم ښادۍ لځي نو هم دی لکه زموږ له کار دی لا خبرې ورغی په دې ځای پرېږدئ او 2 ورځې پکې دمه کوو بیا راځئ بالکل یقینا ټکر صاحب ډېرې خوږې خبرې مو کې اوس به راشو افغان کډوال واړه ځکه چې په خپل پروګرام کې د هغې ذکر ونه کړو زموږ پروګرام نیمګړی دی ویل کېږي دا څه کسان زموږ په ویډیو باندې کمنټس دا کوي چې یاره کم افغان مهاجرین په پاکستان کې کورونه ذاتي اخیستي دي یقینا چې په پاکستان کې لکه څوک هم چې په یو ملک کې کور اخلي نو د هغه ملک اول به هغه دغه اخلي شناختی کارت به اخلي یا به چې کوم دغه دی هغه به اخلي چې کوم قواعد وي کاغذونه وي د هغې هغه برابروي دلته کې هم موږ هغه څوک چې په پاکستان کې هم افغانیانو شناختی کارت د پاکستان جوړ کړی دی غیر قانوني هغې کې څه ګیر شوي مو 5000 5000 ګیر شوي بیا پکې 1,50,000 کارونه جعلي وخته اوس ویل کېږي دا ټکر صاحب چې هغې ذاتي کورونه اخیستي دي او هغې ته ویل کېږي دا چې تاسو به ځئ خپل ملک افغانستان ته او هغه کارونه هم جعلي وخته نو آیا د هغه کورونو سره به څه کېږي چې کوم کورونه دي چا په لکونو اخیستي دي او چا سره پاسه 1 کروڑ باندې اخیستي دي هغې سره به څه کېږي ګورئ جعلي شناخت کارت جوړول اټسلف جرم دی بالکل ایلیګل کار شو دی ایلیګل او د خلاف باقاعده اوس چې کوم نادرا ده او زموږ حکومت ته هغوی لګیا دي کاروایي کوي باقاعده لکه موږ ستاسو د پروګرام کې خبره کړې وه تېره هفته چې 1.5 لاک پورې جعلي شناخت کارتونه دا جوړ شوي دي نو د دې خلاف به ټیک ټاک کاروایي کېږي اوس چې څوک په دې کې ککړ دي چې چا جوړ کړی دی نو خو به د ضبط کي یا چې کومه سزا د قانون مطابق وځي به یا پکې دلته ورسره څوک ککړ دي څوک پاکستانی دی څوک
چا سپورټ کړی دی نادرا والا کا څوک افریقا ایگزیکټلی او چې چا کړی هغوی ته خو د دې ځای مطابق هغه ته خو د پاکستان اوسیدونکي دی نو هغه ته د دې ځای د قانون مطابق سزا ورکول کیږي تاسو دا سوال ډېر مهم دی چې یو افغان چې هغه اول خو دا غلط کار کړی دی چې د پاکستان شناخت کارت په انلیګل طریقه جوړ کړی دی یو مطلب چې دا یو غیر قانوني کار کړی دی او بیا یې په هغه شناخت کارت باندې کور اخیستی دی نو اوس خو به هغه ځي نو څه به کېږي بهرحال دا خو اوس قانوني ماهرین به دې ته ګوري او په دا تاسو ډېر ښه دغه اوچته کړه نقطه په دې به انشاءالله العزیز چې مونږ د قانوني ماهرین سره سبا به دغه وکړو چې پروګرام به وکړو تپوس به دې وکړو بیا به موږ ستاسو په دې پلیټفارم باندې د دوی سره ځکه چې دا قانوني نقطه ده بالکل نو چې دا ټیک ټاک معلومات ستاسو د کتونکو د ځکه چې یو باور تاسو باندې ډیولپ شوی دی روزانه تاسو یو خپل زیار وباسئ معلومات جمع کوئ او بیا د خپلو کتونکو سره شریکوئ نو دا قانوني نقطه دا مهمه نقطه ده چې چا که داسې کار کړي نو یو خو انلیګل خو په خپل ځای یو غیر قانوني کار دی خو چې بیا پې کور اخیستی دی د پراپرټي یې پې اخیستې ده نو بیا به دې سره څه کېږي نو دا سوال انشاءالله العزیز دا به د شاهي په دې پروګرام کې سبا د دې جواب به چې کوم دی نو ضرور ملاوي ډېره مننه ټکر صاحب یقینا خوندورې خبرې وې او چې کوم واقع شوې ده نو ډېر افسوس دی په هغې باندې زما اړخ نه ټکر صاحب د اړخ نه او یقینا زموږ چې کوم کتونکي دي هغې اړخ نه نه دي پکار چې دغه هسې واقع مخې ته راشي او کوم سوال چې ما په ټکر صاحب باندې وکړو د چا کوېسچن چې په ما باندې شو په ویډیو کمنټس کې نو انشاءالله دې جواب به څنګه چې ټکر صاحب وویل چې قانوني چې کوم جوابونه دي هغه به تاسو ته مخې ته ږدو تر بل پروګرام پورې ماله او ټکر صاحب له راکړي اجازت د لوی الله